باب ذهاب الصالحین باب دې په بیان د ختمېدو د نیکانو خلقو یو دې ذهاب بفتح الزال هغه د ذهب یذهبنا په معنا د لو یعنی ختمېدل مړکېدل یو دې ذهاب بکسر الزال ادا په معنا د مطر راځي نو ذهاب الصالحین صالحین ختمېدل رکېدل یعنی قیامت ته بدای صالحین به ختم شي دي یذهب الصالحون الاول لار بشغ نیکان الاول چغ ډیر غوړه دي فل اول بیا دې پسې چکم غوړه دي وتبقى اور فاتب حفاله ردی خلق که حفالت الشعیر پشان د ردی وربشو اوی تمر یا پشان د ردی کجورو لا یبالیهم الله بالا الله به پروا نه ساتي دوی هیڅ قسم پروا باب دې په بیان د ما یتقا ارزان بچ کول د فتنې د مالنا ځان بچ کول د فتنې د مالنا مال لوی فتنه ده هاي نزان ساتي الله انما اموالکم اولادکم فتنه لو امتحان دی تعیس عبد الدینار والدرهم تبادشی بنده د روپو د سرو تبادشی بنده د سپینو دینار اطلاق په سرو دی او درهم په سپینو دی او مراد تنا عبد الدینار پینی خادم طالب ورکون کې چې دین پریږي دي او پیسو پس روان شي یا دین په پیسو خرڅ کی یا خپل عزت آبرو په پیسو خرڅ کی والقطیفه والخمیسه قطیفه صادر خمیسه گلدار شړای ان اوتیا رضیا چې چر پیسي او کپڑے ورکه نو خوشالي ولم یوت لم يرضى معنی دې تاسو سره لین دین ني چې ټول پیسې ورکې نو خص بس تاسو سره وي چې پیسې دې بند کړ بیا تاسو سلام نه وي لو کان ابن آدم وادیان من مال کې چروي د ابن آدم د پاره دو کندې د مال لب تغا سالسن دې بتري ملټي خامخه ولا يملو جوف ابن آدم او نشي د کوله خېته د ابن آدم مگر تراب یعنی معنی دا چې هرسي او هرس په مرګ وي ختميږي او نه ختميږي ها البته ويتوب الله على من تاب البته الله مهربانيانه کوي پاغه چا تاب چې د دنیا د محبت نه واپس شي بیا به الله خاص مهرباني کوي حاصل دا چې دنیا پرستی ډیر زیاته ده جی لو ان لابن آدم مثل وادن کې چرشید ابن آدم د پار په شان د یوې غټي کندې مالونه لا احب ان لو الی مثلا نو دی وی چې دمره نور دي شي ولا یملو عین ابن آدم او نشي ډکول سترګه د انسان الا تراب مگر خاوره معنی یې خاوره په سترګو کې چراج غسړې مرشي نو معنی په مرګ ظاهر ختميږي ويتوب الله على من تاب وقال ابن عباس وکړه اوس دا حدیثونه چې څومره دین دې متعلق دا یو سوري واتو کرا دي چې وای دا چې د قران عظیم وای ولا يملو عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب وای دا د قران پاک نه وکړه چې الهاکم التکاثر سورۃ نازل شو نو د دې آیتونو نسخ راغی او نسخ دې لپاره نه چې دوی په مابین کې تعارض وو بلکې هغه د تکاثر آیت دا مفهوم پورا کاو بلکې دین اکمل وو ځکه دا منسوخ شو جی ابن عباس فلا ادري من القران هو املا نیم خبر چې دا جمله منسوخه د قران نه ده یا نه یعنی حدیث نه ده یا د قران نه ده خاف سمعت ابن زبیر یقول ذلك المنبر په منبر باندې ویلو چې دا حصہ د قران نه و بیا منسوخ شوی ده
من ګمان کو دا په دې حدیث باندې دا د قران نه دی حتا نزلت الهاکم التکاثر. بس باب د بیان د قول د پیغمبر علی السلام چې دا دنیا چې دا نو دا خوګوم دا او دلکش هم دا خو خوګوالی او دلکشی پسې مزه ځکه چې هر شی چې خوګ او دلکش وي په پای کې لوی فتنه. قول نبی صلی الله علیه وسلم هاذا المال خلوه دا مال ډیر خوګ دی حاضره شین دی یعنی ډیر خسته دی او ډیر مزیدار دی یا حلوه ډیر خوګ دی چې د هر چا خوخ دی حاضره ظرفانی کی دن کې دی پشان د شین کی لکه وخت واخنی شنه خمزدار خخ کاری او چوری بین په دوی مرز بیانی یا اوچ بیا بس دا ټکی یاد کړه. وقال عمر اللهم يا الله انا لا نستطيع الا ان نفرح. اے الله موږ طاقت نه لرو مگر دې چې خوشاله شو په دې باندې مانس شو ځان په پوکه. قران وی چې د مال او دولت زینت عارضی دی. عمر صاحب رضی الله تعالی فرمایل الله د دنیا د تر او تازگی او د دې محبت دا خو زموږ طبیعت وګرځي ته او کم شی چې طبیعت وګرځي هغه نه بچاو سړی ته ګران وي. بلا نستطيع الا نفرح طاقت نه لرو مونږه مگر چې دې ته خوشاله شو معنا د پدې مال او دولت په دې شو زمو زبان دې خدای کنه دی با دا خوشحالی دا یو امر طبیعي شو. بما زینت لنا پاغسی چې تامل خسته کړی دي. اللهم یا الله انی اسالک ان انفقوا فی حقی. هو الله تعالی سوال کوما چې خرج کوم داسونه په حق باندې په ځای باندې لکه معنا څه شو خذا زین للناس نو اوس د دې د زینت پزړه کې پروت دی اوږي خنا الله توفیق راکا چې په حق یو دا ګوما یعنی په حق ځان سره مرګري کوا دوستی دی وی او په مرګرتیا دی حق وی خدا خبره شو کنه اوس ته په خځه ډیر مینه نو دا دوستی پکار دا او چې د حق اجازه درته زبس کپڑے بدل در کوما او خمسدار سبق وایا ونه شو کنه نو حسن هم دی او زینت هم دی او رفاقت فی الدین هم دی دارنګه معلوم دی په دین باندې لگا. اشراف مانا حرص دا حدیث مکه تر شی سوز دلا. ګورم مالونه په دوه قسمه دي. یو هغه مال دی چې تا مخ کې لګلې دي پوه شو کنه لکه په موږ باندې چې مې بسکټ میچکر خورم دا مال چې تا مخ کې لګلې دي بس دغه ستا مال دی. او بل هغه مال دی چې په بانک کې ستا په نوم باندې پروت دی نو هغه غوښتنه دی زکه چې هغه بال ستا کیږي چې ته په استعمال کې راولي هغه د وارثانو دی. جی ماشاءالله وقت کې ده ايكم مال وارثي احب اليه من مالي. تاسو کوم یو سره د احمد خانه چې مال د وارث هغه ته د خپل مال نه زیات خوښ وي. کومنګ نو موږ به چې موږ ټول صحابه اعلی خلقو کړه نبی ځان کوم یو د پتاسو کې چې مال د وارث ورته د خپل مال نه خوښ وي. صحابه یا رسول الله ما منا احد من کی داس اس کس نشته دی الا مالو احب الیه مگر د خپل ذاتی مال او تخواخ دی هر چاته خپل. نبی علیہ السلام فرمائے فإن مالو ما قدم مال خو هغه دی چې تا مخ یو لګا و مال وارث ما اخرا او مال د وارث هغه دی چې بینک دی پروت دی. لکه دا اوس مچوالي سرکار دی کنه په یو سترګې راځي دی بلکې نشته او دا مچوالي سرکار دی او دې څنګه مزد 2 لک روپے دي لک روپے دي لګول دي لک په بانک کې پرتی دي دا لک په بانک کې پرتی اگر چې د دې خدا مال د وارث کدیلا
دمره موقع ملاو نشي دې په خپل صرف کې راولي خو د مال د وارث ته کنه په نه پوښي حاضر حدیث شو دا مال خپل کا حدیث مطلب څه عبد الوارثه مال خپل کا اے په خپل ژوند کې په خم مصرف ولګاو چې ستاسو باب المکسرون مکسرون ډیرون کی د مال مکسرون المکسرون زیاتون کی د مال هم الاقلون دوی کمون کی دي سمانه هر هغه څوک چې مال سوا کوي نو په ثواب کې کمیږي یا المکسرون هم الاقلون ډیرون کی د مال نو چې دي ثوابونه کمون کی دي او چې ته مال سوا کوي نو پای کې به نور کارونه کوي نو اجر به کمیږي جی بس دا حدیث عقد خدا ټکی بل ځاله دي ابي زروي چې راوتم یو ورځ د شپې نه ما چوکت نبی له سلام يم شي وادو پلار یواز روانو لیس ما و انسانو حضرت سیف رسول الله ربانو فظننت ما دا ګمانو کو چنو یکرو ان يمشي ما هو احد نبی له سلام په دی وخت کې بد غني چې د رسول روان شي فجعلت امشي في ظل القمر زروان شم چې تم په سوري د سپوږمۍ مطلب څنګه الکه سپوږمۍ رڼا ده ال ترنا ده د دیوال په ویخ ویخ کې سپوږمۍ رڼا نشته زه په سوري د سپوږمۍ کې روان شم ما کې میدان کې زما پرانا د سپوږمۍ نو حضرت ما ته ګوري وی بچ سکه دلته زه پټ پټ روان شم په دې پوښو کنه یو هغه علاقه ده چې د سپوږمۍ رڼا وي یو هغه د سپوږمۍ رڼا پی نیوي راته ذل القمر وي فالتفت حضرت ما تو کتفرانی زیولی دلم فقال من هذا سوق دا ځان ما ابو ذر ارز ابو ذر ما جعلني الله فداك الله ما پتا قربان کی ویا ابو ذر قال ها الحول سکتا اے ابو ذر اندراجو راشا فمشيت ما ساتنا حضرت سے روان لکھتے فقال فرما جن المكسرين هم المقلون يوم القيامه زیاتون کی د مالونو چې دي کوم انکی د ثوابون دی پر د قیامت الا من اعطى الله خيرا سوا دا چې الله ول مال ورکړي وي فنفخ فی یمینه بیا فنفخ فی خرج کې دې پدې کې په خلاص باندې په ګس لاس باندې هم بین یده مخي ورا ورسو وعمل فی خیر او کارونو کی خدا کار قاضی فمشيت ما ساعتن فقال اجلس ما هنا توجد مخ تعویلو اے اباذر تکینا قاضی فاجلسنی فی قائن کینو لز پیغمبر صاحب په یو میدان حولو حجارتو چې چاپیره تکانیو ما ته اجلس آونا دلته کینه حتی ارجی لکه چې تا ته واپس راشم قاضی فانطلق فی الحرا په ګرمای کې لاړ حتی لا ارا دمر للار چې ما ته مخکار د فلبسانی درنګ تیر کې د مانه په جدای کې فطال اللبسان حضرت الته کې وخت ډیر تیر کا سمینی سمیت بیا ما واصل و مقبل تر حال کې حضرت واپس راتون کېو او یقول حضرت و ان سرق و ان زنا حضرت ان سرق و ان زنا نور څه ښکاری نو داتې کې واورېدم فلما جاء حضرت راغه من ورسیدن لم اصبر ما صبرنا حتى قلت یا نبی الله جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرا اے الله پیغمبر پتا زارو قربان شم چا سره په میدان کې خبرې کوي ما سمعت اذن يرجو لك شيء ما خود چانوان چې ساده خبرې جواب را کوي حضرت ذاک جبريل او دا جبريل ارذلي في جانب الحرا په دې حرې میدان کې مات مخکې شو او ما تی بشر امتک هم بزیر ورکا خپل امت تجنب من مات لا شرک بالله شن دخل جنتا قلت ما یا جبریل ان سرق و ان زنا جبریل ورته ما ته چې ان سرق و ان زنا ما ان قلت ما ان سرق و ان زنا و نام ان و ان شرب الخمر گچره شراب سی هم بجنت تزي قال النضر اخبرنا شعبة حدثنا ابي بن ابي ثابت الامش وعبد العزيز بن رفيع قالوا حدثنا زيد بن وهب هذا دغري وعبد العزيز عن ابي صالح بن الدرداء نحو ذلك قال ابو عبد الله امام بخاری حدیث ابي صالح ابو الدرداء مرسل دے لا يصح صحیح نہ دے
مطلب دا د چې د ابو الدرداء روایت موقوف دی دا مرسل دی مرفوع نه دی او حدیث د ابو ذر چې کوم دغه سره مرفوع دی لیکن چا حاشیه کتلی وی علماء کرام فرمایي ثابت تلویح وای چې امام بخاری دا قول چې دی چې لا یسو دا مرسل دی اور موصولیت صحیح نه ده دا خبره خنه ده ځکه دا روایت امام نسائی مرفوعا موصولا ذکر کړی دی پوښ مولانا سیوا اوس سوال دا دی چې امام بخاری چر کړه دا مرسل دی او مرفوع نه دی نو تاول ذکر کړ دی وی و انما اوردنا او دا جواب د سوال دی ها انما اوردنا للمعرفه موږ دا ذکر کړ دی دا روایت فقط دی لپاره او پیجنې مچاوالی سرکار چې دا روایت ابو الدرداء مرسل دی وصحیح حدیث ابي ذر حدیث چې ابو ذر سید اضرب والا حدیث ابي الدرداء قال قلت ما لابي عبد الله حدیث عطا ابن سار ابن الدرداء بمرسل اذن لا سه وصحیح حدیث ابي ذر ٹھیک شو مولانا سیوا حدیث ابو ذر سید ابو الدرداء مرسل دی مرفوع نه دی لیکن ته مرفوع نه صحیح مرفوعن ذکر کړ دی قال البخاری چاذا اذا تابا ما تو ګور چړې کلمه وای اگر چې زنا کوي شراب سی اور غلا کوي دې به جنت ته ځي دا څوک دی اذا تاب چې دې توبه واسي وقال لا اله الا الله عند الموت چلو حضرت فرمایلو چې زنه خو قوم چې دا احد زما د پادسوشي دا دې زما کې تعویل دی دا اسروشي دا زنه خو قومه او کې فرزند د سروشي نو زبې د ماخام نه مخکې خیراتی کما سوا د غدرو روپونه یو ضرورت ته پاره یو د قرض خلاصولو لپاره نخو خیمال خوشحالی چې وی ما څنګه پشان د حسر یمزی علی الثالثه چې ما بندرې مش پراشي وایندې منو دینار او ما څنګه د یو روپې په ډیر لوی دین مردانه پورې دی ګوره خان دمر خو نه خو بهر حال بیا په خود غر ډیر غټ دینه ګوندلو پورې بخام مخې طول کې سبحان الله او چې ګورن ډیر خو ناک دی په ټولو ورونو په دلته ناسیا دې کړتوانه دلته څنګه شابه ما کړو الا ان اقول به في عباد الله ان اقول ما قول بمعنى د صرف دی نو قول بمعنى د فعل دی جی دا دې نو تم مخکله غرب کې شو بس الغنا غنا النفس ګور یو غنا د مال دا یو غنا د نفس دا امام بخاری پاپ راړو چې مقصود الغنا یعنی غنا کامل غنا د نفس دا الکه چې مستغنی د غنه دا کامل دی او چې پیسې څخه ډیر شي وي او نصاب د بل نه غواړي پونه شي دا غنا نفس نشوا اکثر داسي پیسې دي او کله کله دکاندار پیسې دلته ډیر شي وي په ماجو سره کې الکه یو درجن پیسې ولي کرا پاسه او جیب ته پیسو نشلی دغه دا ورکو نو بیا وسه ماجو سره لاغله پونه شو مولانا سیوا نو غنای نفس دا غنای کامله الله دې متنصیب کړي ینه د مالداری ان کثرت العرض په زیاتوالی د مال او د دولت اصل کې غنا غنا نفس ته چې زړه دې مستغنی وي ماشاءالله
باب فضل الفقر دا باب په بیان د فضیلت ته غریبۍ الکه دانه چې غریبي غوړه کړه معنا چې غریبي او پاغي صبر کینو د فضیلت ته جی دا حدیث مخکې تیر شوی او سره چې تیرې ده ډېر خم ملحنو او خ پس لټې پټو په چکې سپینو او چې کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دې سړي په باره کې مستخیال دی دا ډېر زبردست مالدار سړی دی د دې چې خبره کوي نو خلک اوري او دې کې چا کړ د رښتې پیغام لګي نو خلک ورشتم خامخور کوي وغیرہ وغیرہ بیا یو غریب فقیر چې کله زما په شهر هم نه اسلام زما ځانې ذکر ذکر صفات را روان دي نو بیا یو غریب سړی ول عبدالوارث په شان روان او نبی اسلام چې دې په باره کې سوای ورې داسې کې خبره کې څوک به اوري نه چې چا کر پیغام ته نکاح دیږي نو خلک چې د مولا دې طالب دې څخه پیسې دي چې دوی نه ورکو نبی اسلام فرمایل دا مخکنه نه دي چې چر دین دنیا ډکه شي کنه نو هم دې یو سړي مقابله نشي کولای ان الله الله اکبر معلومه شو الله په دربار کې چې کوم دی مال نه دی آی په دربار کې ایمان او اعمال والله حریون ډیر لایق دی ان خطبه کې دې کوئی دې پیغام ولګي ایون کها چې دې ته جنې ور کړی شي وان شفاع کې دې شفاعت کوي ایو شفاع قبول کړی شي چوب شه حضرت سے ثم مر رجل بیا بل ساده سره مسلمان تیرې دا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی هذا استا خیال پدی بارک سره یا رسول الله هزار جمع فقراء المسلمین هذا حریون دا ډیر لایق دین خطبه کې دې پیغام لګي الله یون کا خلق ول نکاح کې لور خور ورنه کې چې دې غریب دې وین شفا کې یوزه کې شفاعت کې الله او شفا قبول بنشي وین قال لا يسمع لقولی وقبکین خدای دې وناتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا هذا دا دین کس دې خیرن دا ډیر بهتر دی من ملء الارض مثل هذا دا ډکیز مکه نه پشان دا هغه کو ناټوري چې کوم مخې تیر شي دي او ډیر حسین او ډیر جمیل او هغه الله په دې باندې هیڅ هیڅ قدر نشته او دا دیندار دی مسلمان دی اگر چې بظاهر داسې دی الله اکبر جی عودنا خباب بن الحارث رضی الله عنه چې بیمار شو او تاسو مخ کې جو داونه لګولو آی بیماری لمګرالو تپوسلا به حاضرنا من نبی صلی الله علیه وسلم نريد وجه الله من هجرت کو نبی علیہ السلام سره په دې ارادي چې د خدای رضا ملټولا او وقاتنا لازم اجر په لار راغې فمن من مزا بعض هغه چې لال مرشل ولم یاخذ من اجر شیا ای په خپل اعمال باندې دنیا هیڅ بدلوانه غستا پوجګ منهم مصعب بن عمر قتل يوم احد وترك نميره او دې پر خضر یو صادره زاغت ته ناراضو بدت رجلا زاغت ته نار له بداراسو فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نغطي راس وازت متدي سر ونجعل على رجلي من الازخر دوخونا ومنا من اينات له ثمرته او باز هغه دي چې دای میوي پخېدي فهو يهدب او دې هغه میوي شوکي او هغه خوري الله 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 دې دنیا کې وته فائدې ملاويږي شاباش 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 طب تعالی دمر کولا قد مر حتى مات الأصياد وما في رفي يا رفي من شيء اصل کې رف طاق تنوي خود طاق په شان یو سیس ته وي لکه داسې لکه دیوال دی او په دیوال کې ته تخته کې دی ونه شمري چې یو دا طاق دی یو طاقونه جوړي په دې طاق کې څه دي نو بس ګوره لیک صبر وکا فاکلت منه حضرت جمال کمی وربشرا کړي ما ته نو سپور خپل سکول کو او
حتا طال فکلتو نه هغه ما او جوکل نو ففنیا ختم شوا دیزه که دا معلومه شوا چې طعام پیمانه کول خندي من به ان شاء الله سبا د خیر سره ویوبا چې احمد عبارت وی سبا چې کله دې پاڼه واړی نو په دویم صفه کې دریم څلورم کرخه کې براشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې تاسو غلا خامخه تلای خامخه کیلو طعامکم پیمانه کوي او دل تراوی چې ما چې پیمانه کنو فنا شو او شو وی دا دواړه حدیث متعارض دي نو جواب دا دی چې کوم حدیث کې امر دی ناغه کې لباد له بیع دی او چې کوم ځای کې نفي دا هغه د عقل دی پاره دی خوراک دی پاره تلای ما او کې خرڅوي نو بیا تلای سرنګو ژوند پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه وتخلي من الدنيا او خلا د صحابه د پیغمبر سے او د صحابه د دنیا نه د دنیا نه بے رغبتی وقسم دل الله الذي لا اله الا هو ان كنت همزه لاعتمد بكبدي على الارض ابو رسي وي ما بجختول خپل خېټ از مکتام نه جوړ د لوګینا دم ربه اوګه شو مکانا چې بیوشي برابر مان یاد کا بیوشي براله تر دې چې پزما کې بداسه پریوتم او خېټم به د مکه سره جوخته کا پونه شو کنه وان كنت لاشد لاشد الحجر على بطن من الجوع او ما بکله خېټه سره ګټي وتړلې او چې کنه دې ګټي هغه سوړواله دا خېټه محسوس کی یا دا چلکه خېټه کې زشته نه چته تاسو کته ترا نشم لاله ماته نه کی خېټه کې زشته نه ها مګه څنګه کړې خدای خوراکونه وای هغه سوال د کنزم تاسو نه مې کوچ مار باندې ډوډۍ خوري ها الحق لاشا اصحاب الصفه او تواضع کا ومذا منډه کا فتباتو بذرار ما چې کوړه جلاړو پای پراتو حضرت بیبیان ته دا چتنال وی اهداه لك فلان او فلانا فلان کې یا فلان کې د کور راغل دي یا باهر ماجی لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الحق الى الصفه لارج طالبان سره فدعوهم لي قاضي وال صفه ازياف الاسلام الله اکبر آل صفه ازياف الاسلام آل صفه د اسلام ملمانو یعنی طالبانو کنه دا چا غونا لکه تاسو چې نو تاسو چا ملمانه خو اسلام ملمانه یې کړه ازیاف الله د اسلام ملمانه لا یعون علی آل زیننی و دوی په طرف د یو آل ولا مال ولا لا احد نه چا کرتل نه چا سره دوستی و نه نو څه اذا اتت صدقه حضرت تبس صدقه را لباس بیا علم ابي تب ورکړه ولم يتناول من شيء حضرت بتن پخپل نه پړه واذا اتت هديه چې حضرت ته هديه پیښوا ارسل اليهم واصاب منها ايلهم صبر خو لګلا پخپل ته استغفار کړه واشرکو فی اساس سے برخدار کړ فصانی ذالک حضرت چې ورته کنه چې ازیاف الاسلام تواضع کا دا ګلاس ته پيو دی ابو وروي چې بزرګ کې خفه شو چې دا یواز مان کیږي او نبی علیہ السلام چاہیے تواضع کا خو بیا هم دی وی چې د پیغمبر سره تابعداري لازم وانه لازم نو فصانی ذالک فقلت ما ذکر ما ذل بنو فعل صفته سه حیثیت دې پیاله د پيو په طالبانو كنت حق زبیر حقدار ما ان اصيب من هذا اللبن شربتا چې زه اوس کوم دا لبن اتقوا بها چې د حدیث د کول په مضبوط شوه
فاذا جاء چراغ صحابرال امرني ما ته حکم وک فكنت انا اوتيهم پوشي زوم چې ما په دی باندې سکول وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن او زما امید نو چې ما ته دی پېنو څه پاتشي لیکن ولم يكن من طاعه الله وطاعه رسوله بد ما د پیغمبر او د الله د تابعین خلاصي خونه پیغمبر صاحب تواضع کا پیغمبر صاحب دا پہلے والا پدی سکوا فاتحتم فدعوتم فاقبلوا فاستاذن اذن وقت فاذن لهم اجازه ولا ملاوشه واخذوا مجالس من البيت اضيئوني واخبل زيد كورنا نبي الاسلام يا باهر ماجي لبيك يا رسول الله بخذ فاطم واخلا دا پیالا پدیس کوا فاخذت القضاء پیاله مواسا فجعلت تی رجلا ما بور کو دا پیاله یو سویتا فیسرب وغي بس ک حتا يرواج سیر بش ثم يرد علي القضاء پیاله به ما ترا کړه فوتيو القضاء بلتن ورکا فیسرب حتا يروا خسیر بش ثم يرد علي القضاء حتا انتهت النبي صلى الله عليه وسلم تردید چې اخر کې نبی علیہ السلام پاتې حضرت ته ورکړه وقد روي القوم كلهم طول قوم پيسکلو فيشرب پوشي فاخذ القضاء حضرت واس پیالا ووضع على يدي پلاس کی خدا فنظر الى حضرت ماتو قتل فتبسم مسکیش یا باهر ما لبیک یا رسول الله بقيت انا وانت وخذات پاتیو کنه ما صدقت یا رسول الله اجتهاد قال حضرت اقود کینا فاشرب اسکا فقعدت فشربت ما اسکل فقال اشرب نور اسکا فشربت مسکل فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي باثق بالحق ما اجد له مسلكا ما بسکل نور اسکا نور اسکا ما نور بس یہ اس کو بالکل یہ گٹ نہ راسی دیکھا قال فارني را كمال فاتحت القضاء فحمد الله نبی علیہ السلام د الله صفاتو کو په تکمیل د معجزې خپلې او صفاتو کو په سیرابتوب د صحابه وسما بسم الله ولا وشرب الفضلتا ټول نرستو پاتش آیا اس کے لیے او ګلاس یو د پایو سبحان الله سختیان هم ډېرې خو معجزې مغته غاټي جی سادوی ز اول د عربو نوم چرامات بسامل فی سبیل الله ما الله په لار کې په دشمن گزار کراو ورایتنا نغزو اما تیادم جهاد تلو وما لنا طعام مل پاک ډوړې نوا الا ورق الحبلى مگر هغه پانی دا اننګوري پیژنې سلام واذ الثمر دا کی کړ ببول وإنا حدنا ومن کی یو چې هر یو چې وو لا یزاو نو خامخبدی حاجت خدا کما تزو الشات لکه چې ګډې دی یو پچې دو پچې وا ارتاوي شوي مالو خلتم چې پای کې به یو بسره اتصال نو اوس خو د خیر سره چره شکر وباسي چې دا باترومونه دي 400 پکې پړ شي غړپ خلاړ شي ختم شي او کینینو د خیر سره پس خاري او سوی دمر مال وباسي چې پر سره ته پندې نشي اورولې ثم اصبحت بنو اسد بیا اوس دا حدیث مکیات ده کنه بنو اسد چې په عمر سے توی ته مو صحیح نشو کوله کنه ثم اصبحت بنو اسد بیا بنو اسد رال تعذن الاسلام ما ملامت کیف مسئله د اسلام خفت اذن واظل صای نقصانی بشم او گمر خطا بشي اعمال زما مطلب یا څه هم کتاب صلات کې ویلو چې حضرت عمر سے توی چې مو صحیح نه کی روز د ویرا پاتل زما په مزمان اعتراض کی او چې کم کار هغه مون کړی جی نرم دا ټول مګی تیجونی باللهم من لغون غوخه بچاراله کینې مونږ چتور نو بل کړه دا وخت دا وبا او کجوري به خړلې گزاره وکړه
یعنی انا كنا لننظر الى هلال ثلاثه اهلا منګ با قتل سپوږمۍ تا درې میاشتې فی شهرین په دو میاشتو کې یعنی 2 میاشتې مکمل په 3 میاشتې کې وما اوقدت فی ابیات رسول النار حضرت بکور کی چرته پنغری کوره نو بل شوی فقلت ما کان یشیکم بیا ځل څنګه تیر او تاسو فی الاسودان التمر والماء دا دو تور شذنو کنه او بو کجورا ها د حضرت ملمان د گاونډیان وو من الانصار کان لهم منایه او دغی کربلنګي وی نو کانو یمنحون ای بکلا کلا پیراولېګل نبی علیہ السلام ته فیسقیناه حضرت په موږ باندې اوس کو دي حضرت ته بهتر هغه عملو چې غیبانه سره امیشواله کوي دا سره تواضع ده کنه لن ينجي احدا منكم عمله هرگز بخلاص نکی یو سویل را د اور نه دغه عمل حضرت صحابه ولا انت یا رسول الله تاسهم ولا انا زهم الا ان يتغمدني الله برحمته ها کہ اللہ ما پټ کی په خپل عظیم رحمت باندې سبحان الله فسددوا ځان دین ته برابر کړي وقاربوا الله ته ځان نږدې کړي وغدو وروح یعنی سارو ماخام jihad ته ځي وشيء من الدلجا او صبر خد شپې تیرې کی یا وغدو وروح سارو ماخام دینداری کوي مزونه کوي او په تور شپه والقسط تبلغوا مان اطلب القسط مانا طلب کے میان روی ہوش مقصد تب اور رسائے جی اذان مکلف کے د اعمالو نه دمره مقدار چې وزن وي حضرت یو عمل بکو همیشه وایکم یستطیع ما کان نبی صلی الله علیه وسلم حضرت د عمل کولو کې کم طاقت او نغستا سو چرته نه براشي سدید او صداد دوار اشتیا ته وي او برابر عمل ته وي ممثلتين دا نو جنت او دوزخ ما ته په دې دیوال کې ممثل کړی شو ښکارا کړی شو قد مر مرتين مرارا في الكسوف ماشاء الله جنة بچا بیدارو کے جنة فترہ خجیب الرجاء مال خوف باب دې په بیان د امید سره د یرینا ګوره انسان چې الله په دربار کې کاملېږي په دو خبرو کمال ترسي تش رجام سره غر کوي تش خوف غر کوي خوف د معصیت او رجا د مغفرت خوف د عذاب او رجا د رحمت خوف په ارتکاب د معصیت رجا په ارتکاب د طاعت جی
الله پیدا کړ د رحمت یوم خلقها چې کله نه پیدا کړو 100 رحمتن یعنی سل قسم سل اجزاء د رحمت فامسك عنده 99 رحمه یو کم سل هغه ځان څخه پری خودل یعنی جنت کې وارسل فی خلقی كلهم رحمتا واحده اپ مخلوق کې سره یو رحمت خور کړ دی الله اکبر په دې ټول دنیا کې او د هغه رحمت سنه سیسا او برخه چې دنو هغه تقسیم ده او هغه برخه د وجه نه خو پیر صاحب چې دی ټینګې دی نشي هر وخت د کوار په تصور کې ناشتي ونه شي ها فلو يعلم الكافر کچر پتورږي کافر ته بكل الذي عند الله من الرحمه هغه کمال د رحمت تبارک تعالی چې الله څخه دی لم ييأس من الجنه دیو د جنت نا محرومه ځان با محروم اون غني ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب او کجره مسلمان تا هغه عذاب معلوم شي چې کوم الله ځان څخه اخیدي لم يأمن من النار هیڅ بد او نه به خوف نشي باب دې بیان د صبر یعنی ځان کله کول د الله د محارمونه چکم شی الله په ځان حرام کړی دی هغه نه ځان بچ کړي انما يوفى الصابرون بغیر حساب وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر دا ځان دولی کې صداقي جملې بیا ورسره چې مولا چې دا ایریږي صحیح وجدنا خير عيشنا بالصبر منګه امت غور جون په صبر سره منګ لچ خم جون ملاو شوی دی په صبر ملاو شوی دی امراد دې صبر نه مراد سره صبر سره حبس النفس عن المحارم ما کی بات دې کنه حبس النفس عن المحارم الصبر عن محارم الله محارم نو چزان بچ کړه نو دا کمال دی جی قربان من يستعف هغه سره چې ځان بچ ساتي د سوال نه يعفه الله الله به بچ ساتي د اورنا ومن يتصبر هغه سره چې ځان مکلف کی په صبر باندې يصبره الله الله به توفیق د صبر ورکي ومن يستغني هغه سره چې ځان د خلقونه بے پروا کی يغنيه الله الله به بے پروا کی د مخلوق نه ولن تو اتان او نو ورکړی تاسو یو ورکړه خیرن غرا او اوسا من الصبر یو ولن تو اتان او نل ذکر شوی تاسو یو انعام غرا او واسخ من الصبر د صبرنا تاسو چې الله کوم صبر انعام را کړ دې دغه خ نعمت په دنیا کې بل نشته ده شابه حتی ترمه چې او به پرسیدلې او تن تفخ معنی یو د قدمه او به پرز قدمونه څوک چې الله باندې اعتماد وکړي نو هغه ولا کافی دی وقال ربي ابن قسيم من كل ما ذاق على الناس یعنی هر هغه شی چې تنگسیارا ولی په خلقو باندې نو په دغه وخت کې په الله اعتماد وکړي هغه د کافی دی جی باب ما یکرو من قیل وقال باب دې په بیان د دې خبرې چې قیل او قال مکروه ده قیل او قال معنی دا کثرت قیل او کثرت قال نه دا چې قال ته وای قیل او قال معنی فضل خبره به فضل نه یعنی مکروه ده فضل خبره کول قیل معنی چاویلی الکه څه بنیاد شته نو کثرت قول کثرت قیل دا جایز نه دی ولقاء الناس ليس يفيد شيئا لقاء الناس ليس يفيد شيئا
سوى الهزيان من قيل وقال فاقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم وإصلاح حالي. لکه پیر صاحب د اصلاح حال کې مشغول دی. وکثرت السوال او ډیر سوالونه، یا خو سوال معنا خلقونه غوښتل د پیسو، یا علمی سوالات کو فضل بے ضایع، و ذات المال بے ضایع مال خرج کول، و منن او مصرف کې نه منع کول، وعاتن او سوال کول د خلقونه، حقوق الامهات د مور پلار نافرمانی، ووعد البنات او خول دلونو. باب د بیان د حفاظت، یعنی حکم په حفاظت د جبی، چې خپل د جبی حفاظت وکړي او دا به غلط نه استعماله، ځکه چې استاد د جبی چې څه الفاظ دي قیامت پر ورځ الله دنه تپوس کوي. لحیه بھی یعنی دا بر جامع او کوز جامع. جی سمع اذنایا اوره دا خبره غوږونو زما، ووعاه قلبي او یاد کړه دا خبره زړه زما. ضیافت ثلاث ایام، ضیافت 3 ورځې ده. جائزه ین اوتو جائزه ورکه تاسو ملمت دغه حق د ملمستیا. حازم ګوره د حدیث مطلب دا دی چې کله یو سړی خبره کوي او خبره د دې په خیال دی چې ځکه ټوکی کوه یا د خبرې حیثیت دې نه غني، په مردا خو معمولی خبره ده، حالانکه خبره سبا د جهنم د پار زره جوړیږي. حدیث مبارک توقع دا حضرت ہوئی ان العبد يتكلم بالكلمه، بشک انسان کلا یو خبره کوي یو خبره ما يتبين فيها چغه دي تخ احکار او واضح ني يذل بیا فی النار، دې دغه خبره په وجه سره جهنم ته کوي. لکه خبره څه خبره بني خو یا به دروغي یا به غیبتی یا کې دې چې دغه خبره چا خبره کریمه د کفر وی، خو دې ته دغه معنی احکارنی او دې پای کې تباشی. ابد ما بین المشرق. چلو ان العبد بشک انسان یتکلم بالکلمه من رضوان الله، بشک یو انسان یو خبره کوي خبره د دین وی د الله د رضامندګۍ وی، لا یلقی لها بالا، دې په خپل خیال کې د غیله څه درجه نه ورکي، وی خبره دینی خبره خو دې په خیال کې د ایسو قیمت او درجه ني. يرفع الله بها درجات، الله دې له بدی لوی لوی درجه ورکي. وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، دې دغې په وجه سره جهنم ته ورزول شي.
باب دې په بیان د فضیلت ته جړه د الله د یرینا مطلب دا دی چې انسان په ځکه خوف د خدا په کار دی نو کله کله داسي چې یو سره د اخلاص اوخ کې د سترګې نه چرتاو شي دا سبب د نجات دی ګرځي یعنی یره کامل د الله نه او په دې باندې بوډا دوه واقع ذکر کیږي آیا سړی او چې هغه د الله نه ډیر زیات یریدون کیو او تاسو اعمالو کې له کمزورتیا او نظامونو دوی چې زه خو ډیر زیات یریږم د الله مخکې پیش کېدو باندې او خدای خبر چې ما سره الله څه کوي تاسو تاسو کې بچو چې زه مړ شم او ما اور کې وسوځوي او بیا ګوره چې کوم خګ ګرمي راځي او فلې چلیږي نو زما دا ایره د بدن چې دا په دې دریاب کې خوراک کې دا سو ورځي ورته لعل الله ظلني په روایت کې راځي امید کوم چې الله به ما په دې وبو کې ورکی یعنی غایب به نکي تاسو نس به نکي زما وجود به نه بیا به تاسو څنګه کی دا دغه خپل خیالو اگر چې دا شرعي لحاظ سره دا فیصله ده خنوا و چونکی داغي په ذهن کې دغه سمجو او سمج په خې طریقې سره الله چې کله ژوندې ک زمون خو دغه څوکړه الله دا ذراتی جسد چې کوم دي او ته یو ذکر بیا ته الله پاک چې دا دی ولي کړو چې خدای پاک ستاسو یې نه وکړو عزت چې تمره یې دې جمعه په خلیل یسیء الظن بعمله یعنی په خپل اعمال بدګمان او چرمان څخه اعمال نه دي شوی فذروني فی البحر زما دا ایره په دراب کې فرق ہے فی یوم صائف فکر میرا ذکر سرت فاهمن چې کله ز بالکل کارشم تک تور شم فصحقوني زما ایروان زوي فاخذ مواثيقهم واغسل د خپل اولادنا کلکی وادي وربي ففعلوا ذلك یلزما د پرب قسمی چې اولاد تاسو وکړو فقال الله كن چې دی والد دې چې الله ورته کن یې سمانا اذا اراد الله امر يقول له كن یعنی شاء او بودا ان بیا څه فکان مقدر دی نو الله ژوند دې یعنی دغه سړی یو رجل قائم شکنه یعنی الله ورتوی اے عبدی ما حملک علی ما فعلتا دا دی ولی کردی قال مخافتک او فرق منک جیتان یری دما ستاد یری په بنا می کړی دی فما تلافاه ان رحمه ورچ کنا نو پسې وخت تیر نشو مگر رحمت د باری تعالی دې نه چاپی رشو الامتحان المعصی باب دې په بیان دې خبرې چې ځان د نافرمانی د الله نه اوساته ځان د ګناه نه اوساته جی دا حدیث مګه مخ کې ویل زما مثال او د هغه دین چې زه په الله لاله ګلم په شان د مثال دغه سړي چې راشي یو قوم ته فقاضي رایت الجيش بعینیا ما په خپل ستوګبانی لخر لیدلې ده
وانا النذیر العریان او زیرون کې مخالص. اصل د عریان معنی د بربند، خو د عربو دستور داو چې کله با س افت وکړه س دشمن به وکړه نو لنګ به پرانیست او په سر به کې خدا بس صادر خو بو دا چې بالکل بربند بو خو څنګه کمیسونه هم د غټ غټو او منډي به ولي چې خلق بو کته چې الګ لنګي نشته او سر باندې تړل دي یقین به وکړي چې دا سره بالکل رښتینی وي او دې چې سوې نو رښتیا وي. نو حضرت ان النذیر العریان زم دقه سے خالص مخلص يرون کې امتاز رضی الله د عذاب نه. فنجا یعنی اطلب النجا طلب کې نجات. فاطاو طائفتن متابداریو کی دې نذیر یو ډلا فضلجو علی مالهم روان شي په تیری کې پخپل دم دما لکه خپل طبیعت مطابق فنجو نو کامیاب شي. وکذبته طائفه او نسبت درو کی یا درو جنو غنی دل بل ډلا نو هغه ما پرې ما درو وي فصبهم الجيش نور سي دوی ته لخر د دشمن په وخت د سبا نو فجتاهم نو ختمي کی. مقصد یې څه شو چې چا د نذیر اوریان اومن الله خو دې بچ او کو نه مل نو غرش زما اومنه چې د جانم د اور نه بچ شي. جی حجکم پیجن کن زید پرتغال بڑا منگو تا بڑا ہوئی دا بڑا نستاس راحکم وانتم تقحمون فیها تاسو ما بان غالب شے او پدی پدنگانو بشانزان پور کیو سودا ہوئی. ولا بکیتم کثیرا کچر آغا عذابونا چکم ز گورم او ماتا اللہ خی نو کچر دا تاسو لیدلوے نو تاسو بطول عمر جڑا کرے وا. اول خرجتم الى الصعودات تجعرون او بیابانون تب وطلی وے او دی اللہ دا عذاب دا یرنبو مچوغ ہولے. وما تلززتم بالنسائی علی الفروشان او پا پالنگ پرتی بی بی سربا تا حرکت نشو کولے خوف دی وجنا مخیا. اللہ حجبت النار بالشهوات مانا پرده کړی شوی د اور په منلو او په کولو د خواهشات سره. مانا پر جانم باندې پرده ده خو رسیدل په خواهشات دي چې خواهشات پسې نه ځي ناجایز خواهشات نه پورا کوي نو جهنم د تا نه محجوب دی مستور دی هغه تا ته نه ښکاري. لیکن که کله ته د خواهشات پسې شوي نو حجاب د نار بوچت کی انا یاد شو حجاب د نار کی اوچت شنو بیا بسی وزیبه پکې الله دې متو ساتي. یعنی جنت نږدې د هر یو د تاسو ته من شراکنا له د غروب د پنی دي دینا او النار مثل ذالک حاصل سش الک خدا جنت او جهنم دا دوار ته نږدې دي. معنی دا چې دې حصول دا باندې مشکل نه دی اسباب درته نږدې دي. جنت نږدې دي اسباب د جنت نږدې دي. جهنم نږدې دي نو اسباب د جهنم نږدې دي. الک کفر اسباب د جهنم دی کنه او ایمان توحید دا اسباب د جنت دي. اتیان په اعمال صالحه من اسباب الجنت دي او اتیان په اعمال سیئه من اسباب جهنم دي.
ګوره دې کې د معیشت د اصلاح لپاره تاته طریقه خي چې مشوالي سرکار چې کله دنیا کې ګرځي نو تا نه دوه قسمه خلق دي یو دا چې تا نه ډېر حسینان وي او ډېر صحتمند وي او ډېر مالدار وي او ډېر خخ عالمان وي قاریان وي یا بل ډله بدای چې د تا نه په رنگ کی کمزوری په صحت کې به کمزوری عقل کې به کمزوری مال کې به کمزوری علم کې به کمزوری نو کله چې خپل موازنه کوي کنه پښتو کې درته کله چې ته خپل موازنه کې او ځان تلې نو ځان نو چتو سره متلا ځان نه کتو سره وتلا دا د شکرې ادا کول یو لار شو کته د ځان نه چتو سره ځان تلې نو په نافرمانه کې به واقع شي خو څنګه یې راغه خو ډیر مالدار دی ما دغه هیڅ نشته دی و دا ولې دا موږ دوار د خدای بندګان هغه له ډیر څو کمال اسلام نه کړ او دې خو ډیر خسته دی او ما خداس چل دی خوشي نو په مصیبت کې به واقع شي نو کتب وګوره نو تو چې زما خو اعلی سترګې دې خو نشته دی او زه خپ دواړو خو روانه مده وګورته ازما خو بیا په جیب کې پیسې دي دغه څه نشته تخیل نه ځان نه کته تو ګورا ستا مقام به اوچت شي جی اذا نظر احدكم الى من فضل عليه کله چې یو سړی ګوري هر هغه چاته چې پاغید در دې پدی غوړه کړی شي په مال کې ول خلقي په تصویر په صورت انساني کې فل ينظر الى من هو اسفل من نزان نکته تو ګورا جی هر هغه څوک چې قصد نیکي یا د بدیو کې ګورا خلاصۃ الباب دا چې د دې امت مزیدار خصوصیتونه دي او خوندوره خبره ده هغه دا چې ګورا مولانا صاحب یو د قصد طاعت دی یو قصد معصیت دی په قصد طاعت سره طاعت لیکل کیږي اجرنا په قصد معصیت نه لیکل کیږي سو پرجی صدور او ارتکاب نه کیږي نو څه غواړي د خدای پاک دا دغه لوی مهرباني ده مخکې ده فعملها كتب الله له بها عند 10 سنوات لا 700 ضعف ها باب ما يتقى من محقرات الذنوب باب دې په بیان د دې خبرې چې ځان بچ کړي د سپک غنلو د ګناونو نه چې ګناه چې دې چې نوم د ګناوي نو دا بنوي وروره چې دا خو معمولی خبره ده او ګناه ته بس پک نه وای تا خیال ورته ګناه ته بس پک نه وای او چې کله ته ګناه ته د سپک وي انو بس بیا به د لوی ګناونو باندې جری شي او چې کله وړي کې ګناه ته هم بدوي او دا غینه د ځان بچکولو کوشش وکړه دا بستا د حفاظت ته پرلوی لار شي نو فل حاصل اجتناب وکړه د تحقیر د معصیتنا ګناه ته سپک موایا ونه شو کنه وکاله کله خلک وی کنه یو نری غونی خسنې وی او چې پسترګه کراشي نو سم ځوانان اوجړی بیا یا انکم لتعملون اعمال یادق فی اعینکم من الشعر تاسو داسې اعمال کوي چې غډیر باریک په سر تاسو کې د وختونه ان کان نعد عاد النبي صلی الله علیه وسلم من الموبقات ان كنا نعد على النبي صلی الله علیه وسلم من الموبقات بشک داسې ګناونه چې موږ د حضرت سے په زمانه کې د موبقاتونه غنل یعنی د مهلکاتونه غنل تاسو ورګونه ته مې کیا بات کچھ نہیں ہے سدی او موږ به دیتا مهلکات نفسیا بس به کوخه
ملمانه دي کینې نو دا شیخ وخلاصو غواړي